بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. دا باب تقریباً د پرونی باب وضاحت کوي او هغه داري چې کله انسان د نیکۍ اراده وکړي نو الله رب العزت هغه نیکی لیکي، او چې کله انسان د ګناه اراده وکړي نو الله ګناه نه لیکي تر کومه پورې چې په هغې عمل نه کړی. گویا کہ دا هم دا هم او د ارادې خبره ده. دا حدیث هم چې پیش کړي دا سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ده. هغې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا احسن احدکم اسلامه، کله چې ښایسته کي یو کس په تاسو کې اسلام خپل. د خبرې بنیاد دارومدار په دې لومبنۍ جمله ده. اسلام یو خو هغه چې سړی د تورې په زور راوړي او زړه کې ایمان او اسلام نه وي نو دا خو د الله په نس قابل قبول نه دی. اوس کم سړی ظاهري مسلمان دی او کم سړی د زړه نه مسلمان دی په دې دنیا کې څوک نه پوهېږي. په دې وجه یو سړی چې ظاهر کې مونځ روژه حج زکات کوي جماعت ته ځي راځي نیک سړی موږ به مسلمان ګڼو، د زړه نه دی مسلمان دی که نه دی دا الله ته معلومه ده. او د قیامت دروازې حساب کتاب کی بنیادی خبره دغه ده. دې کې موږ دپاره تنبیه ده، خبرداری دی، هغه دا چې مونږ د خلکو د وجې مسلمانان یو او که د الله د وجې مسلمانان یو. اسلام به ښایسته کول پکاري. د اسلام د ښایسته کولو بنیاد دا دی چې خلک کار څه وایي نه وایي به، خو مسلمان به هغه کار کوي په کوم چې الله او د هغه رسول رضایي. حسن الاسلام دی ته وایي. د زړه د ویښ نه انسان د الله دپاره اسلام قبول کړي. دا زمونږ چې چاپېرچل کې کم حرکتونه کېږي صرف په دې وجه چې خلک به څه وایي. څوک مړه شي نو خیرات کوي، ورپسې په لومبنو دریو شپو کې هم کوي او بیا هره جمعه هم نه قضا کوي. د خیرات دا طریقه چېرته شریعت کې شته دی؟ دا بدعات دي، دا رسومات دي، دا غلط طریقه ده. او عجیب و غریب کار دا دی چې چېرته کې زوم به وي نه به راځي نو خیرات به کوي دې لپاره چې غم تازه شي. یو سړی د تره زوی دی، د ماما زوم دی، د ماما زوی دی، زوم دی، نه خپل کور کې خیرات نشي کولی چې د غم کور ته یې راوړي. دې کې اخلاص دی که دا صرف شو کولی چې او زه خلقو ته دا ښیم چې زما سخر مړو او زما ورور مړو، دا شو شاده ټوله. خیرات خو یو سړی که نن انګلینډ کې اوسېږي او مونږ د هغه په نوم باندې څه خیرات دلته کې وکړو نه به هغه ته رسېږي. هلته خو رسول نه دی پکار. دا دلیل د دې خبره دی چې د دې خلقو زړه کې ریاکاري ده. ریا نه وي نو خیرات هر ځای کېږي، دعا هر ځای کېږي که نه کېږي؟ دعا هر ځای نه کېږي، خیرات د هر ځای نه کېږي. دا ضروري خو نه ده. د مړي کوروالو سره چې مونږ جمع کېږو هغې کې دعا نه ده مقصد، هغې کې تعزیت مقصد دی. دا خو مونږ هغې لا ترتیب بدل کړی دی، غلط کړی دی. یو خدالا چې دا درې ورځې د مړي پسې ناسته دا نه فرض ده، نه واجب ده، نه سنت ده، نه مستحب ده، دا هېڅ نه ده. دا صرف جایز قدرې دي. که یو سړی کینی کېدی نه که نه کېږي نه دی کینی.
شریعت حکم دا نه دی. شریعت حکم دا دی چې که سړی مړي والو سره د هغې غم تقسیموي نو 3 ورځې کې دی تللی شي، د 3 ورځو نه وروسته نشي تللی. البته که د بار یو دوست دی هغه راځي نو هغه اینی ټایم راتلی شي. د کلي خلک که هغه له تسلی له ورځي نو 3 ورځو کې یې دننه لړ شي. هغې نه موږ یو مستقل شی جوړ کړی دی، کټونه به وي، اسبابونه به وي، او چای به وي، او ډوډۍ به وي. دا غم دی که دا ښادي ده؟ دا غم نه دی. اخلاص نشته دی زړه کې، بس دې لپاره چې خلک به څه ووایي. یو سړی دی هغه له ډېر خلک راغلی، څه چلو وشي؟ الله پرې رضا کېږي که رسول پرې رضا کېږي؟ او یو سړي له هېڅوک لا نړل نو ستا په خیال دا سړی څه خراب سړی دی؟ ابن جریر طبري ډېر لوی عالم دی، د خپلې زمانې ډېر لوی عالم، ډېر لوی محدث، ډېر لوی مفسر، ډېر لوی مورخ. د هغه په جنازه کې هم 10 کسان نه وو. د داسې خلکو نه سړی څه جوړوي چې یو سړی یو عمل د الله دپاره نه کوي بلکې د خلکو په نظر کې د ښایسته راتلو دپاره کوي، دا عمل خو الله قبلی نه. د ده نه مړي ته فایده شته دی، نه د مړي وارث ته فایده شته. کله چې مونږ لړ شو زمونږ کار به صحیح، هلته ناستې ماستې نشته دی، ښه بلا شي خلک ناستې ډولو اجره ډکوي لکه دا څه له اوزګار قوم د کار هې نشته. کم خلک چې هوښیار دي د صحابه کرامو غمونه خو داسې نه وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم خو داسې نه وو. هغې له څوک ګوتې هم نه وړي چې هغه وښایي چا څنګه وو. یو سړی چې راشي نو هغه له پکار دی چې هغه د مړي وارث سره کښېني، هغه ته ووایي چې دا یو حقه لار ده، مونږ ټول د مرګ دپاره پیدا شوي یو، یو ځل به نمبر په نمبر ځو. انبیاء علیهم السلام الله اغوستي دي دنیا کې همیش دپاره نه دي پرېښي. زمونږ او ستاسو مشران مړه شوي دي، که ستا څوک مړ شوی دی، پلار دی، مور ده، زوی دی، خاوند دی، ښځه ده، هر څه چې دي، الله دې ستا هغه مړی وبخي، الله یې تعالی تسلي درکړي. بس راځي نه په دې به څومره ټایم لګي په دې خبره؟ دا په زوره ځان له ذمه دارۍ ډېري خلک. دا ولې خلق به څه وایي؟ دا چا ونه وایي چې الله به څه وایي؟ دا اسلام نه دی. اسلام دا دی چې هر یو کار کې الله او د هغه رسول مخکې دی، چې دا کار ځکه کوم چې زما د رسول حکم دی، او دا کار ځکه کوم چې زما رب ویلی دی. مونږ د خلقو نه ارباب جوړ کړي، پلانې خفګېږي او پلانې خوشحالېږي او پلانې ما پسې خبرې کوي او پلانې داسې کوي نه. د خلقو خبرې چا پورې انخلي نه. کله چې خیرات کوئ نو هغې دپاره ورځ مه خاص کوئ. د جمعې شپه خاص کول بدعت دی، دا په نوره شپو هم کېږي. او 40 ماښامه کول او بیا 40 کول دا ټول د هندوانو رسمونه دي، دا جایز نه دي. لومبنو 3 شپو کې د مړي په کور کې خیر خیرات نه کېږي. خیر خیرات نه تاسو منې کوي نه وکړه، خو په هغه طریقه کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودل. دا ما صرف د خیر خیرات خبره وکړه، د واده کار خو دی نه، د شیطانۍ کار دی. هغې کې کم دی کې ښایسته اسلام دی، سړي او ښځې ګډ وډ ګډېږي، هلکان او جینکۍ برغ ګرځي او د زنانو په سر لوپټه نه وي، ټول وجود یې ښکاري. درې خلکو او پښتو څه شوله؟ دا خو اسلام خو نه دی، خو پښتو څه شوه؟ غیرت څه شو؟ د تره لور به د ماما زوی سره ولاړئ، تصویرونه افاش ویډیوګان جوړېږي، هغه پښتو غیرت هم ختم شوي دي. د خو کورنو زنانه دغه حرکتونه کوي. ما یو واده کې شرکت کړی دی، یو د خپل زوی واده کې، د الله په فضل یې کې دا څه شی نه و، او یو د عبدالغیاث کاکا د یو زوی په واده کې، هغې نه وروسته زه واده له نه ځم. حیادار سړی خو تلی نه شي دی له. یو داسې زنانه چې د هغې دامن چا نه لیدی، هغه هلته بلکل لغړی. دا حسن الاسلام نه دی.
خیسته اسلام دیته وي چې انسان د زړه د کومې نه مسلماني او هغه کار کوي په کوم چې الله او هغه رسول رضا وي او هغه کار پرېږدي په کوم باندې چې الله او رسول ناراض وي. زمونږ د رضا او د نارضا کار چې کوم دی خلقو سره دی، خو چې کله خلق رضا کوو نو الله موږ نه ناراض شو. مونږ د الله ناراضتیا برداشت کوو، لیکن د یو سړي ناراضتیا نه برداشت کوو. دا اسلام نه دی. شعوري اسلام قبول کړئ. شعوري اسلام دی ته وایي چې په خپله خوښه باندې عقلي بنیادونو باندې تسلیم کړه چې زه مسلمان یم. بظاهر حدیث خو ورکوټ ښکاري، لیکن اذا احسن احدکم اسلامه، دی به اول خبر اسلام ښایسته کوي او د اسلام حسن سره د زړه د ویښ نه مسلمانېږي، خالص مؤمن وي او عمل چې کوي د الله د رضا دپاره کوي. بانګ وي یو سړی دا مطلب به نه وي چې یاره ګندې زما تعریف دې وکړی چې فلان کې ډېر وختي پاسیخ، نه، د الله د رضا دپاره دا کار کوم. درس و تدریس کوي نه دا به نه وي چې خلک دې زما تعریف وکړي، دا مقصد به وي چې د خلکو تربیت وشي، الله رضا شي. که یو سړی په دې کې دا څیزونه ور داخل کړي دا عمل برباد شوی دی. په دې دنیایي فایدې مه کیش کوئ. ما دین باندې چرته کې پیسې نه دي اخیستې. کله کله زه وایم خلکو ته دا څوک نشته دی چې ما ته دا ووایي چې تا باندې ما یو کپ چای څښلی ده، والحمدلله علی ذلک. د هغې فایده دا وي چې د خبرې اثر یې اخلاص یې په زړه کې. ما څه شی په دین نه دی اخیستی نو زما ژوند د چا نه خراب تېر شو. دا خو هسې خبرې دي چې امامتۍ کې پیسې وي او بانک کې پیسې وي او درس و تدریس کې پیسې وي، زموږ هېڅ شي کې پیسې نشته. لیکن د الله فضل و کرم د احسان دی چې ژوند مو د ټولو خلکو ته الحمدلله ښه تېرېږي. انسان چې کله د الله شي نو الله د هغه شي. دا حدیث مسله من کان لله کان الله له. څوک چې الله د پاره شي الله د هغه شي. دا اخلاص پکار دی په عقیده کې هم او اخلاص پکار دی په عمل کې هم. چې کله دا چلی شي انسان خیسته اسلام والی، فکل حسنة یعملها تکتب له بعشر امثالها. نو هر هغه نیکي چې دا انسان یې کوي دا لیکلی شي د ده لپاره بعشر امثالها په لس چنده باندې. یعنی اخلاص سره مسلمان دی نو هغې الله لس چنده اجر ورکوي. اخلاص سره نه دی مسلمان نو بیا خو عمل خراب دی. او دا تر څو ورکوي الی 700 ضعف، تر 200 چندونه پورې. بس اوس نه تهیه وکړئ، مخکې څه غلطۍ شوي دي هغه الله نه معاف کړئ چې را موږ نه دې ځای کې ریاکاري شوې ده، دې ځای کې ستا د حکم خلاف شوی ده، ربه موږ ګناهګار یو، موږ معافي غواړو، آینده به نه کوو داسې. الله رب العزت هغه غفور الرحیم دی، هغه د انسان ګناهونه معاف کوي. او چې کله اسلام کې حسن راشي نو زمونږ به یو عمل الله یو په 100 او یو په 200 باندې پوره کوي. وکل سیئة یعملها تکتب له بمثلها. او هر هغه ګناه چې دی یې کوي نو چونکې ښه مسلمان دی دا کار به ته څه ډېر په مجبورۍ باندې شوي ده ګناه، الله رب العزت هغه ګناه چې کوم دی هغه لیکلی شي د لپاره بمثلها د هغې په شان. نه که یو ګناه یې کړه نه یو ګناه ولیکي، نیکي ولا یو نه لیکله، یو په 10 یې لیکله. بلکې که دی ډېر ښه مسلمان و، عقاید یې ښه و، سنت یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کړه او د هغې مطابق یې کار وکړو نو بیا 200 پورې اجرونه الله ورکوي. حدیث کې خدا دی او قرآن مجید سے فرمائی والله یضاعف لمن یشاء. الله د 200 هم سیوا ورکوي. دا اوس د انسان خپل سوچ دی، خپل عقیده او خپل عمل دی چې دی یو عمل کوي نو په کومه اراده باندې کوي. نو نن یو خدا خبر وکړي چې دا بوت تلوي چې خلک بس وایي دا مات کوي، خلک بس وایي
خلک به وایي چې د امریکې نه ولا پیسې راځي بس، او څوک به وایي سعودي نه ولا پیسې راځي، وایي به خلق به څه وایي. دا ټول نه لوی بوت نن دا دی دنیا کې. سنت باندې عمل کې خلق به څه وایي، خلق به دا وایي چې نوې دین یې جوړ کړو. قیامت مونږ منو، قیامت کې به پته ولګېږي چې نوې دین د چا دی. زبا د خپل ښه عمل یا د بد عمل جواب الله له ورکوم، زه انسانانو له نه ورکوم. یو سړی چې ځان الله ته جواب دی هو ګڼي، د هغه په انسانانو څه پروا نه وي. زمونږ خلک ځان الله ته جواب دی نه ګڼي، ګورو به آخرت کې وي څه به ګورې، خوله به دې چینګه هلته بیا. نن دا کار وکړئ، اول دا بوت مات کړئ. خلق به څه وایي، خلق چې هر څه وایي وایي وه، دین زده کړئ، هغه دین باندې عمل وکړئ. دویم دا وکړئ چې اخلاص پیدا کړئ په خپل توحید کې، خپل عقیده کې. دریم دا چې اخلاص پیدا کړئ په خپل عمل کې، د سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطابق عمل کوئ، نو الله به ستاسو نیکي یو نیکي یو په وسو ولیکي. او دا رحم به هم کوي چې ستاسو ګناهونه او زمونږ ګناهونه الله اول معاف کړي، او که خامخا لیکي نو بیا یو په یو لیکي. خو دې ټول لپاره بنیاد څه دی؟ اذا احسن احدکم اسلامه، ښایسته اسلام به راوړي، د زړه د ویښ نه به اسلام راوړي، ریاکاري به پکې نه وي، د سنت خلاف به نه وي، عقیده توحید به پکې موجود وي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.